बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په نننۍ ویډیو کې به موږ د سایبر سکیورټي په اړه کې خبره کوو. سایبر سکیورټي څه ته وایي، سایبر سکیورټي به موږ یوز کوو څنګه، او سایبر سکیورټي اکټیویټي به موږ پرفارم کوو څنګه. نو په نننۍ ویډیو کې به A to Z دا کانسپټ موږ کلیر کوو چې په اصل کې سایبر سکیورټي وایي څه ته، سایبر سکیورټي په اصل کې یوز کیږي څنګه، او څنګه به موږ د سایبر سکیورټي اوورال اکټیویټي پرفارم کوو. نو ټول ناول به چې کوم دی موږ خپل ګوګل کروم ته راشو. chatgpt.com دا زموږ سره یو ویب سایټ دی، دا زموږ سره یو AI چیټ بوټ دی چې د دې په ذریعه باندې موږ خپل سکیورټي ریسرچ کوو. نو ټول ناول زموږ سره دی واټ از سایبر سکیورټي. سایبر سکیورټي څه ته وایي؟ سایبر وایي آنلاین ته، او سکیورټي وایي د آنلاین سیزونو سکیورټي کولو ته. نو هر هغه سیز چې هغه آنلاین وي هغې سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. سایبر سکیورټي چې کوم دی دا یو پریکټس دی. سایبر سکیورټي از د پریکټس اف پروټیکټینګ کمپیوټر سیسټم network and data from unauthorized access. سایبر سکیورټي کوم دی دا یو پریکټس دی، دا پروټیکټ کوي کمپیوټر سیسټم، نیټورک او ډیټا د ان اترایز ایکسس نه، د ایلیګل ایکسس نه. که په اسان الفاظو کې تاسو پوه کړم نو سایبر سکیورټي څه ته وایي؟ سایبر وایي آنلاین ته، او سکیورټي وایي د آنلاین سیز سکیورټي کولو ته. لکه فار ایگزامپل کمپیوټر سیسټم دی، دا د موږ سره یو داسې سیسټم دی چې په دې کې انټرنیټ شته که نه، نو د دې سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. نیټورک د موږ سره داسې یو نیټورک دی چې په هغې کې د موږ سره انټرنیټ وي. نو په کم سیز کې چې انټرنیټ وي او هر هغه سیز چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ وي هغې سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. بس سایبر سکیورټي اهم ولې ده، ضروري ولې ده؟ ان اترایز ایکسس. ان اترایز ایکسس مطلب ایگزامپل داسې دی ایلیګل ایکسس. بس فار ایگزامپل ستاسو موبایل فون دی یا ستاسو کمپیوټر سیسټم دی، هغې باندې یو سایبر کریمینل ایلیګل اټیک وکړي، ایلیګل اکټیویټي پکې پرفارم کوي. نو ستاسو د کمپیوټر نه پرسنل ډیټا هم لیک کولی شي، پرسنل انفارمیشن هم لیک کولی شي، ستاسو کمپیوټر سیسټم یا ستاسو موبایل ډیمیج کولی شي. نو دې وجې نه سایبر سکیورټي اهم دی. زموږ کمپیوټر سیسټم او زموږ موبایل فون یا هر هغه سیز چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ وي هغې سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. دا سکیورټي موږ کوو د دې وجې نه چې ایلیګل هیکر یا سایبر کریمینل په دې باندې ایلیګل اکټیویټي پرفارم نه کړي، زموږ ډیټا لیک نه کړي، زموږ سیسټم ډیمیج نه کړي. د دې وجې نه موږ سایبر سکیورټي پرفارم کوو. بس سایبر خو تاسو ته ما کانسپټ کلیر کړو چې سایبر آنلاین او سکیورټي د آنلاین سیز سکیورټي کولو ته. په هغې کې زموږ سره مختلف سیزونه راځي، لکه فار ایگزامپل کمپیوټر سیسټم د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي، د دې سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. نیټورک د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي، د دې سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. ډیټا د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي، د هغې سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. دغه شان چې کوم دی راوټر کوم ته چې تاسو وای فای وایي، وای فای سکیور کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. ډیټا ده ستاسو پرسنل ډیټا ده، ستاسو داسې ډیټا ده چې هغه ستاسو دپاره ضروري ده، ستاسو دپاره امپارټنټ ده، هغې سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. سوشل میډیا پلیټ فارم دی، لکه فار ایگزامپل ستاسو په مختلف سوشل میډیا باندې مختلف اکاونټ دي، نو د هغه اکاونټ سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. نو هر هغه سیز چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي د هغې سکیورټي کولو ته موږ سایبر سکیورټي وایو. و دا سایبر سکیورټي چې کوم دی دا په دوه مین کیټګري کې چې کوم دی ډیوایډ شوي ده. یو ته موږ اوفینسیو کیټګري وایو، اوفینسیو سکیورټي وایو، بل ته موږ ډیفینسیو سکیورټي وایو. اوس اوفینسیو سکیورټي او ډیفینسیو سکیورټي دا د سایبر سکیورټي دوه مین کیټګري دي، او دا ډېر اهم او ډېر ضروري دي د سایبر سکیورټي سټوډنټ لپاره. اوس فار ایگزامپل اوفینسیو سکیورټي چې کوم دی د تاسو ریډ ټیمینګ هم ویلی شي، او دې ته تاسو اټیکینګ سایډ هم ویلی شي. اوس اټیکینګ سایډ او ریډ ټیمینګ دا به موږ فردر نور هم ایکسپلور کوو. داس اوفینسیو سکیورټي چې کوم کیټګري دي هغه دلته تاسو کتلی شي. په اوفینسیو سکیورټي کې چې کوم دی دې ته موږ اټیکینګ سایډ ویلی شو. د اټیکینګ سایډ مطلب دا دی چې اټیکینګ کول په ټارګټ سیسټم باندې یا په ټارګټ ډیوایس باندې یا په ټارګټ ډیټا باندې د هغې سکیور کولو لپاره موږ اوفینسیو سکیورټي کیټګري دا موږ ایکسپلور کوو، دا به موږ ایکسپلور کوو، دا به موږ انالایز کوو. اوس اوفینسیو سکیورټي ګول څه دی؟ د دې مین کار څه دی؟ د دې مین کار دا دی چې فایند کول د څه شي؟ ایکسپلویټ ولنریبلیټي. دا د څه د وجې نه موږ فایند کوو؟ د دې وجې نه چې ریل هیکر به دې باندې ایلیګل اکټیویټي، ایلیګل ملیشیس اکټیویټي پرفارم نه کړي. د دې وجې نه موږ اوفینسیو سکیورټي اکټیویټي پرفارم کوو. کوم ته چې موږ اټیکینګ سایډ هم ویلی شو او ریډ ټیمینګ ورته هم ویلی شو. اوس په دې کې چې کوم مین کیټګري دي هغې کې زموږ سره د پینیټریشن ټیسټینګ دی، زموږ سره دا مین کیټګري ده. هغې کې زموږ سره ایتیکل هیکینګ مین کیټګري ده.
هاي کې ریډ ټیمینګ اپریشن زموږ سره مین کټیګری ده، ایکسپلویټ ډیولپمنٹ دا زموږ سره مین کټیګری ده، سوشل انجینیرینګ دا زموږ سره مین کټیګری ده. خو د ټول نه اول دا کانسپټ هم زه ستاسو کلیر کول غواړم چې دا زموږ سره بیل سکیل دي، صحیح ده چې دا په دې باندې تاسو پوهیږئ دا کانسپټ تاسو کلیر دي چې پینیټریشن ټیسټینګ دا یو سکیل دی، ایتیکل هیکینګ دا زموږ سره بل سکیل دی، دغه شان ریډ ټیمینګ اپریشن دا زموږ سره بیل سکیل دي، دا زموږ سره بیل هنر دي. نو په اوپن سیکیورټي کې زموږ سره دا مختلف سکیل دي، دا زموږ سره مختلف هنر دي. نو د پینیټریشن ټیسټینګ کار سره دا چې کوم دی د اټیکینګ سایډ کې تاسو په کار راځي. لکه فار ایگزامپل په اوپن سیکیورټي کې چې مین چې کوم کټیګری دي زموږ سره 5 کټیګری دي، ډیفرنٹ دي، خو په دې کې به موږ 5 کټیګری چې کوم دی دا ایکسپلور کوو، دا به انالایز کوو. د پینیټریشن ټیسټینګ کار سره، د ایتیکل هیکینګ کار سره، د ریډ ټیمینګ اپریشن د سکیل کار سره، د ایکسپلویټ ډیولپمنٹ د سکیل کار سره، د سوشل انجینیرینګ د سکیل کار سره، دا مختلف سکیل دي. نو ټول ناوه چې کوم دی دا خبره خو تاسو ته کلیر شو، دا خبره تاسو ته واضحه شوه چې اوپن سیکیورټي مطلب دا دی چې دا اټیکینګ سایډ دی. په دې سکیل کې به صرف موږ اټیکینګ پرفارم کوو په خپل ټارګټ ډیوایس باندې یا په خپل ټارګټ سیسټم باندې. دا اټیکینګ به موږ ولې پرفارم کوو، دا اټیکینګ چې کوم اکټیویټي دا به موږ ولې پرفارم کوو، د دې ډیره اهم او ډیر مین وجه ده. مین وجه سره چې په دې کې موږ ولنربیلیټي پایم. اوس ولنربیلیټي څه ده؟ ولنربیلیټي په آسان او په ساده الفاظو کې که تاسو ته ووایم دې ته موږ کمزوري ویلی شو. بس په یو سیسټم کې، په یو موبایل فون کې یا په کمپیوټر سیسټم کې یا په هر هغه سیس کې چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي، چې په هغې کې کمزوري وي نو هغه به ایزیلي هیک کېږي که نه، هغه به ایزیلي کمپرومایز کېږي که نه، هغه به ایزیلي ډیمیج کېږي که نه. نو دې وجې نه موږ هغه اوپن سیکیورټي کوم کټیګري دي په دې کې موږ ولنربیلیټي فایند کوو. زموږ مین فوکس په ولنربیلیټي باندې وي. ولنربیلیټي ورته هم تاسو ویلی شي، ویکنیسز ورته هم تاسو ویلی شي، بګ ورته هم تاسو ویلی شي، ویک ورته هم ویلی شي تاسو، ویکنیسز فایند. نو دا اوورال اکټیویټي موږ په اوپن سیکیورټي پرفارم کوو. د دې لپاره پرفارم کوو چې موږ په ټارګټ سیسټم کې ولنربیلیټي فایند کوو، په ټارګټ سیسټم کې ویکنیسز فایند کوو. د دې وجې نه موږ فایند کوو چې هغه موږ ایکسپلویټ کوو، هغه موږ هیک کوو. د دې وجې نه هیک کوو چې داسې ریل هیکر را نشي په دې باندې دا اکټیویټي پرفارم کړي او دا ټارګټ سیسټم زموږ سره هیک کړي، کمپرومایز کړي، د دې ډیټا زموږ سره ډیمیج کېدی شي، د دې دا انفارمیشن چې کوم دی زموږ سره لیک کولی شي، د دې انفارمیشن چې کوم دی زموږ سره میس یوز کولی شي. نو د دې وجې نه چې کوم دی موږ اوپن سیکیورټي اکټیویټي پرفارم کوو. نو په اوپن سیکیورټي اکټیویټي کې زموږ سره مختلف سکیل دي، او سکیل زموږ سره پینیټریشن ټیسټینګ دی، د ایتیکل هیکینګ دی، دا مختلف سکیل دي. نو په پینیټریشن ټیسټینګ کې مین ګول زموږ سره څه شی دی؟ ولنربیلیټي فایند کول. موږ به هغه خبره کوو، هغه کانسپټ په تاسو کلیر کول غواړم کم سیس چې مین دی، په کم سیس چې زموږ زیاتر کلاسز دي، کم سیس چې په حقیقت کې موږ کلیر کول غواړو. نو د پینیټریشن ټیسټینګ کار سره دی، دا زموږ سره سکیل دی. د دې مین کار زموږ سره ولنربیلیټي فایند کول دي، ویکنیسز فایند کول دي، او هغه سیس فایند کول دي د کم سیس د وجې نه چې یو کمپنۍ ته نقصان نه رسي، یو کمپنۍ ډیمیج کېږي. هغه سیس به موږ په پینیټریشن ټیسټینګ کې هم پرفارم کوو، ځکه چې دا اټیکینګ سایډ دی. په ایتیکل هیکینګ کې هم زموږ سره دغه شان ولنربیلیټي فایند کول دي. خو په ایتیکل هیکینګ کې مین کار څه شی دی؟ ایتیکل وایي لیګل ته، او هیکینګ وایي یو سیسټم هیک کول او کمپرومایز کول. نو د ایتیکل هیکینګ مطلب بیا دا شو چې په لیګل طریقه سره یو سیسټم هیک کول او کمپرومایز کول. اوس لیګل طریقه کار څه دی؟ لیګل طریقه کار دا دی چې تاسو په کم ټارګټ سیسټم باندې خپل اکټیویټي پرفارم کوئ، په کم ټارګټ سیسټم باندې تاسو اوپن سیکیورټي چې کم کټیګري دی دا پرفارم کوئ. نو د هغه ټارګټ سیسټم چې کم انر دی، د هغې د انر ریټن پرمیشن تاسو سره نو دې ته تاسو ایتیکل هیکینګ ویلی شي. دا په ایتیکل هیکینګ کې کاونټ کېږي. اوس ایتیکل هیکینګ کې به موږ مین اکټیویټي څه پرفارم کوو؟ په ایتیکل هیکینګ کې مین اکټیویټي پرفارم کول دا دی چې زموږ سره په ټارګټ سیسټم، زموږ سره د ټارګټ سیسټم ډیټا ډیمیج نشي، زموږ سره ټارګټ سیسټم ډیټا لیک نشي، زموږ سره ټارګټ سیسټم ډیمیج نشي، هغه زموږ سره خراب نشي. د دې وجې نه موږ ایتیکل هیکینګ او اوپن سیکیورټي کوم اکټیویټي ده دا پرفارم کوو. دغه شان زموږ سره ریډ ټیمینګ اپریشن، ریډ ټیمینګ اپریشن کې هم موږ مین فوکس په ټارګټ باندې وي چې زموږ سره ټارګټ سیسټم سکیور وي. په ټارګټ سیسټم کې موږ ولنربیلیټي فایند کوو، په ټارګټ سیسټم کې موږ لوپ هول فایند کوو. په ټولو نه اهم او مین پوینټ څه شی دی چې په اوپن سایډ کې دې ته موږ اټیکینګ سایډ ویلی شو، او په اټیکینګ سایډ کې موږ په ټارګټ سیسټم کې هغه ځایونه فایند کوو، هغه ویکنیسز فایند کوو، هغه ولنربیلیټي فایند کوو، هغه بګ فایند کوو د کوم ویکنیسز او د بګ د وجې نه
چې زموږ ټارګټ سیستم دی یا ټارګټ کمپنی دا هغه ته نقصان رسی، هغه ډیمیج کیږي، هغه ډیټا لیک کیږي، هغه موږ سکیور کوو. نو دی وجنه موږ اوفنسیو کیټګری چې کوم دی په دې کې موږ اٹیکنګ سایډ پرفارم کوو، په دې کې موږ اٹیکنګ کوو. وین مین کیټګری زموږ سره د ډیفنسیو سایډ. اوس په ډیفنسیو سایډ ته تاسو بلو ټیمینګ هم ویل شي او پروټیکټینګ سایډ وته هم ویل شي. پروټیکټ مطلب دا چې یو ډیټا پروټیکټ کول، هر هغه څیز پروټیکټ کول چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ وي، نو دې ته موږ ډیفنسیو سایډ وایو. اوس په ډیفنسیو سایډ کې زموږ سره مختلف کیټګری دي، دا مختلف سکیل دي زموږ سره، چې دا کانسپټ کم از کم تاسو کلیری چې دا زموږ سره سکیل دي. صحیح ده. اوفنسیو سایډ کې زموږ سره ډیفرنٹ سکیل دي، لکه پینټریشن ټیسټینګ. دغه شان چې کوم دی په ډیفنسیو سایډ کې زموږ سره مختلف سکیل دي، او هغه سکیل زموږ سره څه شي دي؟ هغه سکیل زموږ سره دي نیټورک سکیورټي، دا د ډیفنسیو سایډ کیټګری دي. صحیح ده. دا د ډیفنسیو سایډ کیټګری دي، تاسو ته کم ښکاري، او دا چې کوم دی د اوفنسیو سایډ کیټګری دي. کیټګری مطلب څه شی دی؟ لکه فار ایگزامپل تاسو ته ما دا خبره کلیر کړه چې سایبر سکیورټي چې کوم دی مین دوه کیټګری، یو ته اوفنسیو کیټګری وایي، اوفنسیو سکیورټي ورته موږ ویلی شو، یو ته ډیفنسیو سکیورټي وایي. نو د اوفنسیو سکیورټي کار دا چې اټیکینګ کول دي، او د ډیفنسیو سکیورټي کار دا چې ډیټا پروټیکټ کول دي. نو دا په دې کې مختلف بیا کیټګری دي. د دې نه علاوه په ډیفنسیو سایډ کې مختلف کیټګری دي، او په اوفنسیو سایډ کې مختلف کیټګری دي. د دې کیټګری مطلب دا چې دا سکیل دی. پینټریشن ټیسټینګ دا بیل سکیل دی، ایتیکل هیکینګ دا بیل سکیل دی، ټیمینګ اپریشن دا بیل سکیل دی. دغه شان په ډیفنسیو سایډ کې دا زموږ سره مختلف سکیل دي. د ډیفنسیو سایډ مین کار څه دی؟ پروټیکټ کول، پروټیکټینګ سایډ، ډیټا پروټیکټ کول. د څه ډیټا پروټیکټ کول؟ هغه اگزامپل زه تاسو ته درکوم. هر هغه څیز چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ کیږي، د هغې ډیټا سکیور کول، د هغې ډیټا پروټیکټ کول ته موږ ډیفنسیو سکیورټي وایو. اگزامپل کمپیوټر سیسټم دی، د دې ډیټا سکیور کول کې چې تاسو ډیټا سکیور کوئ، دې ته موږ ډیفنسیو سایډ وایو. موبایل فون دی زموږ سره، د دې ډیټا سکیور کول دا زموږ سره په ډیفنسیو سکیورټي کې کاونټ کیږي. دغه شان راوټر زموږ سره دی، راوټر ډیټا سکیور کول دې ته موږ ډیفنسیو سایډ وایو. نو هر هغه څیز چې د هغې ډیټا موږ سکیور کوو، نو هغې ته موږ ډیفنسیو سکیورټي ویلی شو. نو په ډیفنسیو سکیورټي کې بیا زموږ سره مختلف سکیل دي. هغه سکیل نیم زموږ سره دی نیټورک سکیورټي، اینډ پوینټ سکیورټي. و د نیټورک سکیورټي نه دا خبره تاسو ته کلیر کېږي چې دا څه خبره کوي. نیټورک سکیور کول. اوس نیټورک څه شی دی؟ نیټورک داسې دی، فار ایگزامپل ستاسو سره یو وائی فای ده، د هغه وائی فای سره مختلف اپریټینګ سیسټم کنیکټ وي، مختلف ډیوایس کنیکټ وي. هغه ډیوایس یو کمپیوټر هم کیدای شي، هغه ډیوایس یو موبایل هم کیدای شي، هغه ډیوایس یو پرنټر هم کیدای شي، هغه ډیوایس چې کوم دی مختلف ډیوایس کیدای شي. او هغه ډیوایس سکیور کولو ته موږ هغه زموږ سره په یو نیټورک کېږي که نه، نو هغه نیټورک چې موږ سکیور کوو، دغه ټول ډیوایس پکې زموږ سره سکیور کېږي که نه. هغې کې زموږ سره فایروال شو، آی ډي ایس، آی پي ایس، دا زموږ سره مختلف فایروال دي. د دې فایروال سکیورټي کول زموږ سره په ډیفنسیو سکیورټي کې کاونټ کېږي. د دې سکیورټي کول ذمواري دا د نیټورک سکیورټي ده، چې دا زموږ سره نیټورک سکیور وي، چې په نیټورک باندې الیګل اټیک ونه شي، الیګل اکټیویټي پرفارم نه شي، سایبر کریمینل الیګل اټیک ونه کړي، زموږ ډیټا ډیمیج نه کړي، زموږ انفارمیشن لیک نه کړي، زموږ انفارمیشن مس یوز نه کړي. دا زموږ سره یو سکیل دی. دغه شان اینډ پوینټ سکیورټي دا زموږ سره بیل سکیل دی. انسیډنټ ریسپانس دا زموږ سره بیل سکیل دی. تھریډ هانټینګ دا زموږ سره بیل سکیل دی. سکیورټي اپریشن سنټر دا زموږ سره بیل سکیل دی. ډیجیټل فورنسیک دا زموږ سره بیل سکیل دی. نو دا ډیفنسیو سکیورټي مطلب دا چې ډیټا سکیور کول، ډیټا پروټیکټ کول. دې ته پروټیکټینګ سایډ د دې وجې نه وایي چې په دې کې زموږ سره هر هغه څیز چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي، هغې سکیورټي کولو ته موږ ډیفنسیو سکیورټي ویلی شو. نو امید لرم چې دا کانسپټ به ستاسو کلیر وي. په ډیفنسیو سکیورټي چې کوم دی مین ګول څه شی دی؟ هر هغه څیز چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ کېږي، هغې سکیورټي کول، هغې سکیور کول، هغې ته موږ ډیفنسیو سکیورټي وایو. د دې مین کیټګري چې کوم دی زموږ سره دا نیټورک سکیورټي دی، اینډ پوینټ سکیورټي، انسیډنټ ریسپانس زموږ سره دی، تھریډ هانټینګ زموږ سره دی، سکیورټي اپریشن سنټر زموږ سره دی، او ډیجیټل فورنسیک. اوس د دې مین کار څه شی دی؟ اوس د نیټورک سکیورټي مین کار څه شی دی؟ نیټورک سکیور کول. د اینډ پوینټ سکیورټي کار څه شی دی؟ زموږ سره اوس فار ایگزامپل په کمپیوټر سیسټم کې زموږ سره انټي وایرس دی. د انټي وایرس کار دا دی چې زموږ سره په کمپیوټر سیسټم کې انسټال وي، زموږ سره یو سافټویر دی. دا چې کله زموږ سره انسټال وي، نو چې کله موږ یو ملیشیس فایل ډاونلوډ کوو یا ملیشیس اکټیویټي زموږ سره پرفارم کېږي، نو دا به موږ نوټیفای کوي.
دا به موږ ته نوټیفیکیشن راکوي چې په دې کې ستاسو سره ملیشیس اکټیویټي پرفارم کېږي. نو هغه به موږ د دې په ذریعه باندې ریموو کوو. د دې انټي وایرس په ذریعه باندې موږ ملیشیس اکټیویټي ریموو کولی شو. دغه شان موږ سره پیچ دی، دا به موږ انالایز کوو. پیچ څه شی دی؟ اوس فار ایگزامپل ستاسو کمپیوټر سیسټم دی، په دې کې مختلف اپډیټ راځي، یا ستاسو سره موبایل فون دی، په دې کې اپډیټ راځي. دا اپډیټ د دې وجې نه راځي چې د دې په پریویس اپډیټ کې چې کوم دی زموږ سره یا مطلب لوپول دی یا زموږ سره ولنربیلیټي ده، نو اپډیټ د دې وجې نه راشي چې دا زموږ سره سکیور شي، چې دا زموږ سره اپډیټ شي، چې د دې دا چې کوم پیچ زموږ سره شوی، کوم ولنربیلیټي موږ پاینټ کړې ده، نو په اپډیټ کې هغه موږ کلیر کولی شو. آسان الفاظو کې زه تاسو ته اپډیټ د دې وجې نه راځي چې فار ایگزامپل زموږ کمپیوټر سیسټم دی، په کمپیوټر سیسټم کې زموږ سره لوفول یا بګ دی یا مختلف وایرس دي. اپډیټ د دې وجې نه زموږ سره راځي چې هغه اپډیټ کې زموږ سره هغه وایرس ریموو کوي. نو که موږ فرض کا خپل کمپیوټر سیسټم اپډیټ کړو، نو هغه وایرس، هغه بګ، هغه ولنربیلیټي به زموږ سره ریموو شي. نو دا اپډیټ زموږ سره غټه فایده داره چې زموږ سره وایرس او ولنربیلیټي بګ دا زموږ سره ریموو کېږي. نو اپډیټ به تاسو همیشه ساتئ. دا زموږ سره مختلف سکیل دي، په دې باندې به موږ بیا په نیټورک سکیورټي باندې به موږ یو کلاس واخلو، دغه شان په اینډ پوینټ سکیورټي باندې دا ډېر غټ کورس دی، دا یو غټ کورس دی زموږ سره. دا به موږ فردر انالایز کوو. که فرض که په نننۍ ویډیو کې دا موږ انالایز کوو، دا ټول موږ کلیر کوو، دا نه کلیر کېږي. دا ډېر غټ سبجیکټ دی، دا غټ سکیل دی، دا به تاسو سټیپ بای سټیپ زده کوئ. نو تاسو به سایبر سکیورټي وپېژنئ، تاسو په حقیقت کې ایتیکل هیکینګ وپېژنئ، په حقیقت کې به تاسو اټیکینګ سایډ کوم چې اوفنسیو سکیورټي وایو او ډیفنسیو سکیورټي کوم پروټیکټینګ سایډ دی، دا په حقیقت کې تاسو وپېژنئ. دا به موږ فردر انالایز کوو په نیکسټ ویډیو کې. خو د نننۍ ویډیو مقصد دا و چې په اصل کې سایبر سکیورټي وایي څه ته، سایبر سکیورټي اکټیویټي به موږ پرفارم کوو څنګه د سایبر سکیورټي چې کوم مین کټیګري دي هغه به تاسو پیژنئ. لکه په سایبر سکیورټي چې کوم مین کټیګري ده، یو اوفنسیو سکیورټي ده، یو ډیفنسیو سکیورټي. بیا په دې کټیګري کې چې کوم نور کټیګري دي هغه څه دي، هغه تاسو ته ما دلته کلیر کړه چې پای کې زموږ سره پینټریشن ټیسټینګ دی، ایتیکل هیکینګ دی، ټیمینګ اپریشن دی. دا زموږ سره د اوفنسیو سکیورټي کټیګري دي، سکیل دي، او دا زموږ سره د ډیفنسیو سکیورټي سکیل دي. دا زموږ سره د ډیفنسیو شو، دا زموږ سره اوفنسیو شو. نو دا اوفنسیو سکیورټي او ډیفنسیو سکیورټي دا ډېر غټ سبجیکټ دی، دا ډېر غټ سکیل دی، دا ډېر غټ علم دی. اوس دا پینټریشن ټیسټینګ دا ډېر غټ سبجیکټ دی، یو ډېر سکیل دی، دا یو غټ علم دی. دا به موږ سټیپ بای سټیپ چې کوم دی چې څومره په اسانه باندې کېږي دا به موږ کلیر کوو. اوفنسیو سکیورټي به موږ کلیر کوو، په دې کې چې کوم کټیګري دي، په دې کې چې کوم سکیل دي، دا به موږ کلیر کوو. چې پینټریشن ټیسټینګ څه ته وایي، ایتیکل هیکینګ څه ته وایي، اینډ پوینټ سکیورټي څه ته وایي، دا یو یو سکیل به موږ فردر انالایز کوو. په دې ټولز به ګورو، د دې سافټویر به ګورو، په دې به په پراپر طریقې سره ریسرچ کوو، ځان به د حقیقت نه خبرو. هغې نه پس به موږ یو پروفیشنل هیکر جوړېدلی شو، یو پروفیشنل سایبر سکیورټي ایکسپرټ جوړېدلی شو، یو پروفیشنل پینټریشن ټیسټر جوړېدلی شو، یو پروفیشنل ایتیکل هیکر جوړېدلی شو. دا اله جوړېږي، اله تاسو دا اکټیویټي پرفارم کولی شئ کله دا تاسو زده کوئ. نو دا به موږ زده کوو، دا به موږ یو یو سکیل انالایز کوو، د یو یو سکیل د ټولز خبره به کوو، د یو یو سکیل د اکټیویټي خبره به کوو، په یو یو سکیل به موږ پریکټیکل اپلای کوو، هغې باندې موږ پریکټیکل ویډیو راولو، هغې کې چې کوم مختلف ټولز دي هغه ټولز استعمالېږي څنګه، هغه یوز کېږي څنګه، د هغې چې کوم پیزز دي هغه به موږ کلیر کوو. نو دا هر یو څیز به موږ سټیپ بای سټیپ کلیر کوو، دا په یو ویډیو کې نه کلیر کېږي، دا به موږ سټیپ بای سټیپ کلیر کوو. خو د نننۍ ویډیو مقصد دا و چې سایبر سکیورټي تاسو وپېژنئ چې په اصل کې سایبر سکیورټي څه ته وایي، په سایبر سکیورټي کې کټیګري څومره دي، هغه کټیګري کې زموږ سره کار څومره کېږي، هغې ټولز زموږ سره څه دي، د هغې ریسورسز زموږ سره څه دي، هغې باندې موږ ریسرچ څنګه کوو. نو دا A to Z به موږ په دې چینل باندې کلیر کوو.